زه تاسو له یو مثال درکړم. دا ډله بازي، زه دیوبند یم، زه پنجپیره یم، دا وهابي دی، دا پلان کې دی، دا جمعیت دی، دا نیشنل دی، دا پیپل دی، دا مسلم لیگ دی، دا تحریک انصاف دی. موسی علیه السلام واقع خو به تاسو اورېدلي ځکه چې مولایانو خو دغه قصې بیان کړي دي، نو خو شی بیان. موسی علیه السلام چې کله کوی تور ته لاړ او هارون علیه السلام یې پرېښو په خپل جانشیني که ورته وایي چې ما نه پس د خلکو خیال ساته، د اسلام او د دین او د احکام پیغمبرو. هارون علیه السلام هم چې شی و، هارون علیه السلام چې پاتې شو، موسی علیه السلام لاړو، بني اسرائیلو څه وکړه؟ د سخي عبادت شروع. هارون علیه السلام څه د پویولو کوشش وکړ، خپل دعوت او تبلیغ کوشش وکړ، خو خلک منع. ورته وایي چې موسی علیه السلام نوي راغلی، موږ باندې غرض مه وهه، زموږ خدای دغه دی، موږ لټولو دا خو اوس موږ ته پته ولګېده چې دغه خیر دی، موږ خدای دی هغه تللی غله ده، خطا شوی دی. ای کوی تور کې لټوي شی دلته راووت. قرآن کې د آیتونه راواړوي چې کور ته لاړ شي دا وګورئ. موسی علیه السلام چې کله راغی دومره غصه شو ورور ته چې هغه په ګیره او په سر کې راونیو. شته قرآن هلکه ولا ډېر خلک سر نه خوځوي، پته ورته اخ مسلمان، اخ مسلمان څومره ښکلی مسلمان، د خدای کتاب نه نه او تا ته پته شته چې اسلام نه دا قرآن لري کې هیڅ شی نشته، چې دا شی نه وي هیڅ شی هم نشته. اوس ته سوچ وکړه چې موږ څنګه مسلمان. د قرآن صریح آیت دی چې کله موسی علیه السلام راغی داسې غصه شه چې خپل ورور یې په دې سر او په دې ګیره کې راونیو، داسې ګړیچې وله ورکړې او هارون علیه السلام ورته ووایي چې ای زما وروره لا تأخذ بلحیتی ولا برأس، وروره په دې سر او په دې ګیره کې مې منیسه، ولا تشمت بی الاعداء، د سیال او ساخر او د غیر چاپیر دشمنان را باندې مه خوشحالوه. هغو ته تا نه خلک څنګه مشرکان شوي دي، تا نه څنګه د سخي عبادت کړی دی. د هغه الفاظ واوره. د هارون علیه السلام جواب، یو پیغمبر غصه ده سوال کوي، تا نه دا کار څنګه شوی دی، دا خلق څنګه تا نه مشرکان شوي دي او د سخي عبادت څنګه برداشت کړی دی تا. بل پیغمبر ولا جواب کوي، قرآن راوړی دی. پیغمبر هارون ورته وایي چې ای وروره ما ځکه ډېر زور ونه که چې بیا به سبا ته وایي چې فرقت بني اسرائیل ولا ترقب، امری دی که الیه دی، حافظان بني ولا ترقب قولی. ورته وایي چې وروره څه مې ځکه ونه کړل مزید چې ما وی چې سبا به ته وایي چې بني اسرائیل دی فرقو کې تقسیم کړل. فرقت بني اسرائیل ځکه چې دوی ډلې خو جوړېدې چې د شور کړی وی، مسله یې وچته کړې وی، څو ډلې جوړېدې. یوه ډله به هارون علیه السلام سره ودرېده، یوه ډله به د سخي سره ودرېده. نو هارون علیه السلام ورته وایي چې زه یېرېدم چې ته به راته وایي چې فرقت بني اسرائیل ولا ترقب قولی، چې تا بني اسرائیل دوه ډلې کړلو، ما ته د انتظار ونه که. موسی علیه السلام غلی شو، مطمئن شي. پیغمبر د پیغمبر نه جواب وغوښته، پیغمبر ولا جواب وکړه، پیغمبر په مطمئن شه. څه پته ولګېده؟ پته دا ولګېده چې دا ډلې کېدل د سخي د عبادت نه لویه ګناه، د فرقې جوړېدل د سخي د عبادت نه، د سخي عبادت هم شرک دی، ډلې جوړېدل هم شرک دی. خو نبی د سخي عبادت برداشت کو چې دا وړوکی شرک دی، او ډله کېدل یې برداشت نه کړل چې دا غټ شرک دی. نو هارون علیه السلام هم په دې شرک څو ورځې صبر وکړ چې دا شرک دی وي، خو چې دا شرک رانشي. او موسی علیه السلام هم چې جواب واورېد په مطمئن شه چې ښه دي کړي دي. معلومیږي چې ډلو کې تقسیمېدل د سخي د عبادت نه. او موږ تاسو تقسیم یو که نه یو تقسیم؟ ځکه قرآن وایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. سورت یوسف کې الله وایي چې چا هم په الله ایمان راوړی دی، کلمه یې ویلې ده، سره د کلمې او د ایمانه مشرکان. ته د جنت په تمه ته لا تراویح کوي، ته سره مسلمان نه یې وروره، د ګاونډي حق ته تر اوسه فرض نه ګڼي، او تا ته پته شته چې فرض څوک فرض نه ګڼي مسلمان نه پاتې کېږي. د خدای حکم نه ګڼي. تا دا ویلي دي چې مونځ، روژه، حج، زکات دا فرض. تا اوسه پورې دا نه ده تسلیم کړي چې د ګاونډي حقوق فرض. تا دا نه ده تسلیم کړي چې بل پسې خبرې نه کول فرض، غیبت نه کول فرض دي، د چا حیا ساتل فرض دي، د چا عزت ساتل فرض دي، د چا خېټه مړول فرض دي، د چا تن پټول فرض دي. دا تر اوسه پرې مسلمانو فرض ګڼلي دي؟ دا حجونه دي او دا عمرې دي او دومره ګیري دي او په دې صف اول کې ولاړ